بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي على رب زدنا علما رب اشرح لي صدري منګه بده مخته سبق کې منګه دا خبره کړې و چې الله جل شانه د پاره کوم صفات سلبیه دي نو داغي یو معنا دا عام علماي کرامو بیان کړی دا ایو مشایخ د ماتوریدی او غوی بیان کړی دا دا خبره شو چې مشایخو کې کوم معنی لري بیان کړی دي نه چونګې کمزوري دي د دې وجنه دغه معنی اصل صحیح نه دي معنی کمزوري ته کې دي چې لکه بدی کې هغه د سه معنی راغی اصل دي کبای کې لګ تعویل وکي نه الله جل شانو د پر بیا ثابت دي شي اگر عارض معنا هغه کړی دا چې راغي بقا ممتنع نه اوس کوي اوسې چې راغي بقا ممتنع نه وي نو ته بیا الله تعالی رضا ته پر ثابته سو بیا کوم نشي ثابتول نو دغه شان د جسم معنی چاو کما کړی دا د مرکب معنی چې کما کړی دا جوهر چې هغه نور زونه جوړ شي نه کتر دې دا معنی وانه نو دا خو بیا دې نه د الله پاک د پر بیا ثابت دي شي نو بیا کم طلبه چې دی او کم چې خلق په اسلام باندې توان لګي نو وو چې دا خوري عقاید د دې بنیا چې په کم دلیلونو باندې دلایل کمزور دي لہذا د مشایخ د معنی غسل صحیح نه دي بیا کم کسان چې الله تعالی لپاره جسم ثابتای او جوارح ثابتای دا غي ځان لپاره د دلیل ویل دي چې په دنیا کې څومره هم سيزونه دي ندوه موجودونه موږ فرض کو ندوانه موجودین دا به یو بل سره یا متصل وي یا منفصل وي نو الله جل شانه ذات دا خو متصل نشي کېره ځکه چې متصل یا به حال وي یا به محل وي نو الله د عالم د لپاره حال جوړ دي شي محل جوړ دي شي نو دا او کله چې دوه سيزونه دی یو بل منفصل وي دا یو بل موبایل وي جدا وي او په جهاد کې وي نو دا شالی الله او عالم د ریبل نه جدا دي او جهاد ول ثابت کو تحیز ول ثابت کو تحیز ثابت کو جسم دې ثابت کو نو الله پاک د پاره جسم دا مونږ وای دا د قیاس په محسوس په غیر محسوس چیز باندې دي او دا ناروا دی بل نه نصوص قطعیه نه د خلاف دي دیو د متشابهات آیتونه چې کوم علماء کرام مشران دي نو متقدمین علماء کرام هغه د سره دې معنی بیان کړی نه او دا کوم چې متأخرین دي هغه دې معنی بیان کړی دا خو دې معنی بیان کړی چې هغه د الله پاک لپاره د برابر د چې د نور خلقو لپاره واضح طریقه شي بل صفت سلب د الله پاک لپاره وي ولا يشبهه شيء چې دې الله پاک سره هیڅ مشابهت نشي کولای د الله تعالی سره څوک مماثل نشته د مماثلت به معنی دي یو اتحاد فی الحقیقت نمبر 1 معنی اتحاد فی الحقیقت اتحاد فی الحقیقت دي ته وایي چې دوه سيزونه د یو بل سره په تمام ذاتیاتو کې شریک وي په تمام ذاتیاتو کې ذاتیات نه مراد جنس او فصل له د ذاتیات نه مراد جنس او فصل له نو اتحاد فی الحقیقت مطلب دا دی چې دوه سيزونه د یو بل سره په تمام ذاتیاتو کې شریک وي اگر چې په عوارضو کې او په تشخص کې چې نه دا جدا جدا وي لیکن په ذاتیاتو کې یو شان دي ذاتیات مطلب دا دی چې جنس او فصول یو شان لګا زید عمر بکر نو د زید عمر بکر د ټولو ذاتیات یو شان دي لکه ټولو د حیوان ناطق وي زید ته حیوان ناطق وي عمر ته حیوان ناطق وي بکر ته حیوان ناطق وي اگر چې تشخص جدا دی تشخص معنی یعنی یو جدا شخص ته بل جدا شخص ته عوارض جدا جدا دي پوه شوي به دې معنی لکه پوه شوي نو د الله تعالی سره اتحاد فی الحقیقت یعنی په د ذات په اعتبار سره ورسره کو په ذاتیاتو کې ورسره څوک مماثل نشته ځکه الله تعالی واجب الوجود دی او کله الله تعالی سره بل څوک راغې نو بیا به تعدد د وجبا او لازمیږي او تعدد د وجبا او ناروا ده پرې پوه شوي ها دویم نمبر د چې د مماثلت دویمه معنی ده چې د دوه سيزونو داسې کېدل چې پای کې یو د بل کار کولای شي یعنی یو بګي د بل قائم مقام جوړېدل شي نو د الله تعالی یعنی دا صلاحیت پکې وي چې یو بګي د بل قائم مقام جوړ لګي ما لګا د ځوان یو شادي یا د کار کوي یا د بل کار کوي ځوان یو شان کار کوي او د الله تعالی سره هیڅ کوم مماثل نشي کېږي ځکه چې دا کل کائنات د دې چې د الله تعالی سره په یو وصف کې د یو د الله تعالی اوصاف اوچتي څوک د الله تعالی سره قائم مقام نشي جوړېدل د الله تعالی هغه پوه شو به معنی نو دا الله تعالی د مخلوق سره سم مناسبت نشته ده مشابهت نشته ده د دې وجنه د الله تعالی سره هیڅ کوم مماثل نشي کېږي نه په ذات کې نه په صفاتو کې دا ګوره به زمخ کې ولا يشبهه شيء
ای لا یماثله د الله پاک سره هیڅوک مشابه نشي کېدای، یعنی مماثل به سره څوک نه وي. د مماثلت په معنی دي. اما اذا اريد بالمماثله یا خو اراده کړل شي د مماثلت نه الاتحاد فی الحقیقه، یعنی په حقیقت کې په ذاتیاتو کې اتحاد. فظاهر نو دا ظاهر ده، یعنی دا ظاهر ده چې الله تعالی سره څوک په ذاتیاتو کې شریک نشي کېدلی. واما اذا اريد بها وكثير اراده کړل شي بده سره سا كون الشيئين بحيث يسد احدهما مسد الاخر، چې د دوو سيزونو داسې کېدل چې بری کې دا یو سیز د بل قائم مقام وي. د دوو سيزونو داسې کېدل چې یو بګې د بل قائم مقام وي، یعنی چې یو نه دا بل داغه کار کولای شي. ای یصلح چې صلاحیت لري کل واحد منهما هر واحد دینا لما يصلح له الاخر چې صلاحیت لري بل. فلان شيئا من الموجودات زغه هیڅ یو شی د موجوداتنا لا يسده تعالی في شيء من الاوصاف، دا الله تعالی سره په هیڅ یو صفت کې برابر نشرات لله، دا الله تعالی سره په هیڅ یو صفت کې برابر نشرات لله. ولی فإن اوصافه لك اوصاف دا الله تعالی یعنی علم او قدرت اجل دا ډیر زیات اوچت او اعلی لوی دي مما في المخلوقات من بحيث لا مناسبه بينهما، دی په مېس کې مناسبت نشته ده. لکه پوه شو به معنی په دې باندې پوه شوي. اوس په دې خبره باندې چې الله تعالی سره هیڅوک مماثل نشته ده، په دې خبره باندې دلایل وي. صاحب بدايه په بدايه کې دا لیکلي دي چې علم زمونږه یعنی زمونږ چې څومره علم ده نو دا زمونږ د علم دا د مخلوقاتو د ټول علم دا عارض ده او دا حادث ده او دا جائز الوجود ده او دا الله تعالی غا واجب الوجود ده او دا الله تعالی صفات دا قدیم دي نو ازلی دي ابدی دي. نو د دو دا الله تعالی د علم دا الله تعالی د اوصاف د مخلوق سره اس قسمه مشابهات او مماثلت نشته ده. لکه پوه شوي. قال في البدايه په بدايه کې دا ویلي دي چې ان العلم منا موجود وعرض وعلم محدث وجائز الوجود ويتجدد في كل زمان، چې زمونږ د علم چې ده دا موجود ده ها او عرض ده علم محدث او دا یو نوی علم ده، یعنی موږ ته صفت جدید سره حاصل شوی ده، حادث سره حادث ته همیشه نه نو. وجائز الوجود وجود هم جائز ده ويتجدد في كل زمان او په هر زمانه کې دا متجدد کیږي نوې نوې کیږي نوې نوې په هر او فلو اثبتنا العلم کچرته موږ علم ثابت کو صفتا لله تعالی چې صفت الله نو لکان موجودا به موجود وشي وصفه قديمه او صفت قديم ده الله تعالی وواجب الوجود او جا واجب الوجود ده ودائما من الازل الى الابد او دائمين الى ازل الى الابد دبارا فلا يماثل علم الخلق بوجه من الوجوه. نو دا الله تعالی دا علم دا مخلوق دا علم سره مماثل نه په هیڅ یو وجه کې د وجونه. هذا كلامه دا کلام د مصنف ته فقد صرح د تصریح کړي. الګه پوښتنه به معنی الګه پوښتنه به خبره معنی چې زمنګ دا علم دا جائز ده، زمونږ د علم محدث ده، د الله تعالی د علم همیشه ده، ازلی ده، قدیم ده. نو د الله تعالی د علم او زمونږ د علم مماثلت نشته ده. وذي فقد صرح بان المماثله عندنا چې د دوو سيزونو په منځ کې به مماثلت کله متحقق کیږي، د دوو سيزونو په منځ کې به حلبا مماثلت متحقق کیږي چې کله دوی په تمام اوصافو کې شریک وي. لکه مکه وي چې په یو صفت کې الله وي چې په ټول اوصافو کې شریک وي. لکه په ټول اوصافو کې مخکې قول نه دا معلومیږي چې په بعضو صفاتو کې اشتراک ضروري دی او دلته دې نه معلومیږي چې په ټول اوصافو کې فقط سره د تصریح کړی دا بان المماثله عندنا چې مماثلت هم په باندې انما يثبت بالاشتراك في جميع الاوصاف چې یو څه د بل سره مشترک وي په ټول اوصافو کې حتی لو اختلافا في وصف واحد کچره دوانه په یو وصف کې هم د یو نه منتفی شول اختلاف پکې راغی نو انتفت المماثله مماثلت به منتفی شي. وقال الشيخ ابو المعين في التفسير او مصنف رحمت الله علیه مسلک خدا ده چې په دې ټول اوصافو کې راغی سره شریک کېدل پکار دي. او په شیخ ابو المعين دا فرمایي چې لکه په یو صفت کې هم شریکو دي سره په ټول اوصافو کې شرکت ضروری نه نه، په ټول اوصافو کې شرکت ضروری نه نه. لکه موږ وایو لکه دا نثار الله او ګل محمد باندې یو شان دي، اوس پس کې یو شان دي نو صرف پدې کې یو شان دي چې مطلب دیم نه زوته او غم نه زوته صرف پدې کې یو شان دي. اوس پدې کې یو شان نه دي ځکه دا غټ دی او کوټه دی د یو کې دی د بل کې دی دیو د بل قائم مقام شي. واښو به معنی
او لکه څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای الحنطه بالحنطه والشعير بالشعير والملح بالملح. نو دا ټول په دې کې شریک دي چې ټول اموال ربویه دي او ټول په دې کې شریک دي چې دا سکېلی دي او څه وزنی دي، لیکن په دې کې شریک نه دي چې سبا کې لامده دي او سبا کې وچ دي، سبا کې نرم دي او سبا کې سخت دي. واښو به معنی. وقال الشيخ ابو المعين في التفسير او الشيخ ابو المعين په تفسیرونو می کتاب کې فرمای ان نجد اهل اللغه لا يمتنعون من القول چې موږ مندلي دي اهل لغت چې نه منع کوي دې قولنا او ان زيد مثل لعمر في الفقه چې مثال چې دا زید په مثال لعمر د په فقه کې اذا كان يساوي في کله چې د په فقه کې برابر وي ويسد مسده في ذلك الباب او د قائم مقام په دې باب کې و لکه په تدریس کې په افتاء کې و ان كانت اگر چې بینهما مخالفه اگر چې دوړو په مېس کې مخالفت وي به وجوه كثيره پوښوي هغه پوښوي به معنی وما يقول الاشعري او چا چې ویلي امام اشعري رحمۃ اللہ علیہ دا فرمایل دي چې انه لا مماثله الا بالمساواه بين جميع الوجوه فاسد و چې امام اشعري رحمۃ اللہ علیہ دا خبره کړې ده چې د یو څه د بل سره مماثل لازم نو دا به حال راځي چې بری کې په ټولو وجوه سره مماثلت پکې موجود وي نو دا خبره فاسده ده. ولې فاسده ده؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحنطة بالحنطة مثلا بمثل چې حنطه حنطه سره برابر دي واراد الاستواء في الكيل او پیغمبر صلی الله علیه وسلم استواء لکه مراد غسل استواء نه په کیل کې لا غیر وان تفاوت الوزن والعدد الحبات والصلابه والرخاوه اگر چې دا د وزن په اعتبار سره یو بل متفاوت دي او د دانو په اعتبار سره یعنی بعض غلا اوچته بعض دانه غټي بعض کچي بعض نرمه بعض سختي صلابت سختي ته ویل رقاوت نرمه ته لکه پوښوي به معنی لکه په دې معنی پوښوي. نو دوه خبرې شوې چې علامه اشعری رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې په ټولو صفاتو کې مشترک اشتراک پکار دی مماثلت پکار دی او ابو المعين رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې صفه یو کې چلندا پکار دی. نو په دې کې دغه دا دی کنه وجه تطبیق او ظاهرونه وجه تطبیق ذکر کوي چې په دوانو کې تطبیق داره چې کله یو سیس د بل سیس سره په کم کې ضرورت وي په کم کې د مماثلت ضرورت وي او په کم کې د مشابهت ضرورت وي الله کې دې سره په دغه صفاتو کې سیپ یو شان دی کنه نو بس دې ته ویل کېږي چې دا قائم مقام دی. لکه مطلب دوه کسان دی یو بل سره په فقه کې دوه کسان دی یو بل سره په صرف کې یا په نحو کې په دې کې یو شان دي نو د دې مماثلت صرف په صرف کې یا په نحو کې یا په فقه کې پکار دی. اگر چې بل نور کې دی یو بل نه جدا وي دا په فرق نه کوي پوښو به معنی اگر چې بل نور کې دی یو بل نه جدا وي بل دادا چې کدو سوزونه د یو بل سره صفات یو شان دي او دا هغه هر څه یو شان دي نو بیا هغه د دو سوزونه نه وي دا بیا یو وي چار څه یو شان دي نو موږ چې دا تسنیه را یو نه ده. والظاهر او ظاهر ده انه لا مخالفه للبانو بمنس کې مخالفت نشته ده ځکه لأن مراد الاشعري امام اشعري رحمۃ اللہ فرمایي دا مراد ده المساوات من جميع الوجوه فيما به المماثله وهي په کوم څه کې چې مماثلت پکار نه پای کې من كل الوجوه مماثلت پکار دی په کسه کې چې ضرورت وي کلکې مثلا وعلى هذا ينبغي او دا رنګ مناسب دار چې حمل کړی چې کلام د صاحب البدايه ايضا والا کده نشي فاشتراك الشيء في جميع الاوصاف نو دو سيزونو د یو بل سره اشتراک په ټولو اوصافو کې او مساواتهما من جميع الوجوه او مساوات دي من كل الوجوه يرفع التعدد دا او چتوي تعدد لرا فكيف يتصور التماثل نو بدی کې به تماثل چې دا بسنګ متصور کیږي الګه پوښوي به معنی ها نو ګوره خلاصه دا شولا چې د الله تعالی سره هیڅ مشابه نشته د الله تعالی سره هیڅ مماثل نشته د مشابه او مماثل نه مطلب دا دی د مماثلت په معنی دي چې هغه مماثلت فی الحقیقت نو د الله تعالی سره هیڅ په حقیقت کې جننده نشي یو شان کېدل. مماثلت فی الحقیقت څه ته ویل کېږي چې دواړه په ذاتیاتو کې یو شان دي عوارض او تشخص کې اگر چې یعنی رجوان واغه جنس او فصول یو شان دي دا خو ظاهر ده چې الله سره څوک شي کېده. دا مماثلت به معنی دا چې یو سیس د بل سیس قائم مقام ویلای په شان دي او د الله تعالی سره څوک مماثل نشي کېده. د دې وجه سره صاحب بدايه وایي چې لکه علم زمونږ چې نه دا عارض ده جائز الوجود ده محدث ده او د الله تعالی علم چې دا قدیم ده صفات قدیم دي او ازلی دي واجب الوجود ده زمونږ پای کې سره نشته ده. بیا د اشتراک په ټولو کې ضرور دی او کنه په بازو کې نو اشعری وایي چې په ټولو کې ضرور دی او دا وایي چې دا په بازو کې شریک په بازو کې کم دغه چې دی تفسیرا والا بدايه والا صاحب بدايه دا وایي چې په بازو کې پکار
نو دا ده پکې کنه چې ځوانو کې وجه توفیق دا نه چې په کم سیس کې مماثلت په کم سیس کې پکار نو پای کې من کل الوجوه مماثلت پکار دی او کده سي نه نو بیا په بازو کې پوره دی لکه پوه شو دې معنی واړو